السلام علیکم ملګرو د فخر المحدثین حضرت مولانا شیخ محمد ادریس صاحب د ژوند یو داسې خبره یو داسې واقعه یو داسې راز چې تر اوسه پورې چاته نه دی ویلې او شیخ صاحب چا مجبوره کړی دی نو مجبورن شیخ صاحب هغه خبره قوم ته مخې ته ایښې ده ضرور یې واورئ مخکې د ملګرو سره شیر کړي الله دې د شیخ صاحب حفاظت وکړي الله دې صحت شفا ورکړي راځئ د شیخ صاحب دا خبر را سره واورئ ډاکټر پروفیسر ډاکټر مسعود الرحمن صاحب حفظه الله زما د بیمارۍ خبره دا خبرې زه چاته نه کوم خو نن ستاسو مخکې واضحه کړم واقعي 2005 غالبا او دا ما داسې زه نه پوهېدم زه خو یې بېهوشه وړی ما ته هېڅ پته نه لګېده هرونو راته وایي په ګاډي کې به دې ګډې وړې وي اول ته بیا بېهوشه وم ډاکټر صاحب ډېر محنت کړی دی د دوی د هغې احساناتو د دوی ډیوټي مو خو مینه وه ډیوټۍ سره مینه محبت د ده په زړه کې د علماو د طالبانو ډېر محبت او مینه پرته ده نو دوی د ما ډېر ښه علاج وکړ او زه آی سی یو کې پروت وم دا یو خبره ذهن کې واچوئ د حدیث طالبانو ته مې ویلې وه خو عوامو ته مې نه ده کړې دغه وخت زه چې پروت وم په کټ کې نو ما یو خوب ولید او زه په هغه ورځو کې په دارالعلوم جامع اسلامیه تنګي کې مې د حدیثو درس کاوه نو ما د بخاري شریف جلد ثاني د 10 ورځو سبق پاتې چې دا حمله وشوه بیمارۍ او ترمذي شریف مې خلاص کړی او شمایلو کې راته د یو 15 ورځو یا د 10 ورځو سبق پاتې نور کتابونه خلاص بخاري کې د 10 ورځو سبق پاتې او په تیر شمایلو کې راته شمایل ترمذي کې د 10 ورځو سبق پاتې او ترمذي مې خلاص کړی نو زه خوب نه مې امام ترمذي رحمت الله علیه ولاړ دی ما سره خوا کې په دې بېهوشۍ کې خوب وینم نو ما ته وایي څنګه مې نه جوړی مې دم را باندې واچو چې خدای مې ښه کړي او ما وایي ستا کتاب راته پاتې دی د 10 ورځو سبق راته پاتې دی نور مې خلاص کړی چې خدای مې جوړ کړي چې ستا کتاب امام ترمذي صاحب ما ته وایي وایي نه وایي زما کتاب دې خلاص کړی دی او د امام بخاري صحیح درته د 10 ورځو پاتې دی دا هغه الفاظ دي د امام بخاري صحیح وی زما کتاب دې خلاص کړی دی او د امام بخاري کتاب صحیح درته د 10 ورځو پاتې دی زه ورته یم چې نه ستا کتاب مې نه دی خلاص ستا راته د 10 ورځو پاتې دی اوس ټیک وایي او زه په خوب کې یم نه ما ته وي نه که نه زما دې خلاص کړی دی دا ګوره عجیبه ده او د امام بخاري صحیح درته د 10 ورځو پاتې دی زه ورته بیا یم چې دا هغه مې خلاص کړی ستا پاتې دی زه دې زړه کې غوسه شم چې کتاب زه ښیمه او ته ما ته وایې چې درته پاتې دی او تا دې خلاص کړی بیا ما ته وایي مسکې شي وي یو زه زما کتاب شمایل هم درته د 10 ورځو پاتې دی ګوره عجیبه حالانکې د هغه خبره ټیک وه چې بخاري شریف د 10 ورځو پاتې شمایل نو په مې دم واچو چې دم یې واچو بس خدای پاک زه ټیک کړم او سترګې مې وراړولې ډاکټر صاحب ته پته بیا دوی رالل زه لاړم پاسېدم هغه ډاکټران نه پرېښودم وایي ته به نوځې ما ویې نه پاسېدم یو بړ و د هغې لاندې مې یو دسمات یې راپورته یو دسمات او زما هغه روح په ټېلیفون لګیا دی وي خبرې مو پرې ټیک زه یم دا څه ګډې وړې دي وایي زه لا ناجوړه کله وم نو دا د خدای پاک احسان دی زما وروڼو ګورې زه تاسو ته بنیادي خبره کوم دا روغ صحت ژوند مرګ اولاد عزت ذلت ټول د الله په لاس کې دا دارو او ډاکټر ډوډۍ دا ټول اسباب دي اما یو دوستو یو عجیبه نکته درته ویم دلته هغه د زړه بیمار شو نو هغه یې یوړی اسلام آباد ته نو چې راغی نو ډېر وارخطا و چې مونږ یې تپوس ته لاړو زما د ترجمې شاګرد و پروفیسر و نو ډېر وارخطا و ما خو هلکه تا باندې خو اټیک شوي د هغې لاسه به یا مرې یا به نه مرې خو ته خو دومره وارخطا یې چې ډېر لاسه مرې په دویمه درېیمه ورځ ترجمې له راغله ما ویل ټولې هلکه بیماري دې غلطه وخته وي نه وي اسلام آباد هغه ډاکټر راته عجیبه خبره وکړه چې لاړم وي زه خو ډېر وارخطا وم چې د الله ټیک دی خدای خبر کله به مرم خوب کې به سا خېږي او که ډوډۍ ته به خېږي او که په لاره به خېږي وي ما ته هغه ډاکټر په ما پیش و وي ما ته چې پروفیسر صاحب ډېر وارخط دی وي ما ته چې پروفیسر صاحب ګورې وخت مرګ په نیټه دی چې کوم وخت دله مقرر وي په هغې به مرې یو سیکنډ دله نه موږ وخت وروستو کولی شو نه دله یو ورځ زیاتولی شو چې د تا له یو
ورځ زیاتوم او په 1000 روپۍ یا په 1520 تاله ورځ زیاتوم ځان لی ولې نه زیات تاله یو سیکنډ نشو زیاتولی نو بیا راته وایي چې ښه نو پروفیسر صاحب ته به وایې چې بیا دا ډاکټر نه علاج ولې ځکه مرګ خو په نیټه دی په هغه خپل ټیم به مرو نو وي دا ډاکټر له چې تاسو زه علاج کوئ وي دا دې دپاره چې هغه خپل وخت له لږ په اسانه ور ورسوي په تکلیف نه او لږ په اسانه هغه ټیم ته ور ورسوي واقعي جون مرګ د خدای په لاس کې دی نو زه خو ډاکټر مسعود الرحمن صاحب محترم ته ډېرې دعاګانې کوم ځکه ظاهري سبب زمونږ د جوړېدو خدای دې ګرځولی ګوره وجود خو د الله خو دا ظاهري اسباب باندې خو موږ مکلف یو علاج حضور پاک کړی دی دارو استعمال کړی دي ډوډۍ خوړلې ده زغر استعمال کړی ده ګرمۍ یخنۍ نه ځان بچ کړی دی حفاظت یې خپل کړی دی نو ظاهري اسباب باندې موږ مکلف یو نو ډاکټر مسعود الرحمن صاحب محترم زما ډېر ګران دی او ما ډېر مې خوښ دی د مخکې نه ویم خو موږ په درسونو کې دته دعاګانې هم کوو پرې د بچې د بلال صاحب هغه ته موږ دعا کړو ډاکټر صاحب چې خدای پاک یې رده په ځای باندې کښېنولي کړي او دله الله روغ صحت ورکړي دې د علماو داسې خدمت کوي چې د حد نه وتې زه چې له دله کلینیک نه وځم نو زه وایم چې په سر څادر واچوم ځکه بار خلک ټک ټک کوي بیا د دونه ټیم دی ورسره واړم نو په منډه تخته وه خلک مو یوي دا ده ورسره دونه ټیم واړم نو زما وروڼو داسې ډاکټرانو باندې موږ فخر کوو الله یې دله روغ صحت ورکړي د راز عمر دې خدای ورکړي الله دې په بچو او ټولو دوستانو باندې خوشحاله کړي